د وزیر اعظم د طرفه چې کم 15000 روپۍ ورکړل کېږي د دغه 15000 روپو لپاره به موږ رجسټریشن څنګه کوو او بدی کې به خپل اهلیت څنګه چیک کوو د رمضان ریلیف پیکیج 5000 روپۍ چې دي د دې لپاره به رجسټریشن څنګه کوي او خپل اهلیت چې دی دا به څنګه چیک کوي د دې په اړه کې چې زیاتره کسان تاسو کوي دغه طریقه راته وخه چې موږ به رجسټریشن څنګه کوو نو کم کسان چې دا تاسو کوي چې موږ به بدی کې رجسټریشن څنګه کوو نو تاسو رجسټریشن چې دی دا شوی دی که تاسو د بنظیر کفالت پروګرام د لپاره رجسټریشن کړئ نو تاسو دغه رجسټریشن چې دی د 15000 روپو لپاره هم دی تاسو ته به دا 15000 روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملاويږي که تاسو په دغه پروګرام کې رجسټریشن کړئ کم کسان چې موږ به د دې لپاره خپل اهلیت چې دی دا به څنګه چیک کوو رجسټریشن خو مرته وي چې تاسو د بنظیر کفالت پروګرام لپاره رجسټریشن کړئ نو تاسو رجسټریشن چې دی دا شوی دی او کم کسان چې خپل اهلیت په څنګه چیک کوو چې موږ ته به دا روپۍ ملاوي کنه ملاويږي نو دا اهلیت چې دی هغه هم خپاسانو سره دا چې کېدی چې تاسو ته د بنظیر روپۍ نه ملاويږي یا نور امداد د ته نه ملاويږي نو تاسو ته به 15000 روپۍ ملاويږي بل لا که تاسو هلته کې رجسټریشن کړئ تاسو سکور د 32 نه پکمای او تاسو ته د بنظیر روپۍ نه ملاويږي نو تاسو ته به 15000 روپۍ چې دا ملاويږي کوم کسان ته چې جاج پړتال لازم دا روپۍ به هغه کسان نور کوي دی ویل چې موږ 40 لک کسان چې دا 15000 روپۍ ورکو نو اهلیت چې دا دغه طریقه را چې تاسو ته بنظیر کفالت پروګرام روپۍ نه ملاويږي نو تاسو ته به 15000 روپۍ چې دا ملاويږي او چې تاسو سکور د 32 نه پکمای